نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم. دا سورة مجادلہ مدنی سورت تے اللہ سبحانہ وتعالی په دې صورت کې د یو واقعي طرف ته ذکر فرمایلی دی. په احادیثو کې د دې په باره کې ډېر احادیث راغلي دي. او د دې خاص واقعي په باره کې یعنی مطلب دا چې هغه حضرت اوس بن صامت رضی الله تعالی عنہ یو پیر خپل بیبي خوله ته دا ووی چې ته زما د پاره زما د مور د شا غوندې یې. نو په پخوانۍ زمانه کې یعنی مشرکانو چې به کله دا قسم وخوړو نو د دې به دا مطلب و چې دایمي طلاق یو سړی به چې ښځې ته دا ووي نو بس هغه به د همیشه دپاره یعنې په ده باندې طلاقه شوه. او بل داسې طلاق چې بیا هغه د هغې حلاله هم نشوه کېدی. یعنې که چېرې یو ښځه سړی په 3 کاڼو طلاقه کړي نو بیا هم که چېرې فرض که هغه بل سړي سره نکاح وکړي او هغه یې پرېږدي یعنې حلالی وشي نو بیا دې خپل خاوند ته رجوع کولی شي یعنې بیا هغې ته واپس راتلی شي هغه ته. لیکن په دې صورت کې دا به بیا واپس نشوه راتلی. نو دا صحابي چې کوم دی نو دا ډېر بوډا صحابي و او د دې خپلې ښځې ته دا الفاظ ووی نو دا بیبي چې کوم ده نو دا راغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته او خپل فریاد یې راوړو چې دا وګوره زما ټوله ځواني یعنی د ده په خدمت کې تېره شو په آخري عمر کې زما او د بچو به څه کېږي یعنی مطلب په داسې حالت کې چې یعنی مطلب دا دی په دې ورځو کې ما ته طلاق میلو شي نو زه به چېرته ځمه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ما ته دې باره کې لا څه احکام نه دي راغلي لہذا زه دې باره کې لا څه نشم ویلی او چونکې چې کوم احکام نه راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې کې سکوت فرمایلو او یا به د پخوانۍ طریقې مطابق یعنی په هغې هغه به بحالو ساتلو. یعنی مطلب دا دی چې ته په خاوند باندې طلاقه شوې نو هغه ډېر زیات هغې فریاد کولو او دومره فریاد یې کولو چې د هغې د وجې نه یعنی الله سبحانه وتعالی جبرائیل علیه السلام راولېږلو او دا صورت نازل کو. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زه دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست وم او هغه راغه هغې سره خبرې کولې نو ما هم پوره خبرې د هغې یعنی څه خبرې انسان واوري څه پوره واونري څه باندې کم پوه شي څه باندې یعنی پوره پوه شي څه باندې اړو پوه نه شي بعضې خبره باندې. نو هغه فرمایي چې الله سبحانه وتعالی د دومره
یعنی د اسمانونو نه بره چې کوم دی د دې خبرې واورېدې. علن کې الله سبحانه وتعالی خو هر ځای کې حاضر او ناظر دی. زموږ دا عقیده پکار ده چې الله سبحانه وتعالی موږ ته یعنی د مرۍ د رګ نم شارګ نم زیات نږدې دی. نو الله سبحانه وتعالی دا صورت راولېږلو او په دې صورت کې الله پاک اوس فرمایي قد سمع الله بېشکه واورېدله الله پاک قول التي خبره د هغې ښځې تجادلک فی زوجها چې جګړه کوله تا سره د خپل خاوند په هکله وتشتکی او شکایت کولو الی الله د الله سبحانه وتعالی ته والله يسمع او الله اوریدلی تحاورکما ستاسو د دواړو خبرې ان الله سمیع بصیر بېشکه الله سبحانه وتعالی اوریدونکې ذات دی. یعنی الله سبحانه وتعالی د دې هغه فریاد چې واورېدو نو هغه دومره یعنی د دغه نه ډکو چې فریاد نه هغه الله سبحانه وتعالی د ټولو مسلمانانو دپاره تر قیامته پورې یعنی دا مسله حل کا. چونکې بعضې د شرک خبرې داسې وي چې هغوی یعنی مطلب په هغې باندې قایم او دایم و. الله سبحانه وتعالی د شرک د وختو یعنی دغه خبره هم ختمه کا چې کومه ما تاسو ته مخکې ووي چې یعنی هغه دایمي طلاق. الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي الذین کوم خلک چې یظاهرون زهار کوي دې ته زهار وایي چې څوک خپلې ښځې ته د خپلې مور یا د خور یا د محرماتو طرف ته یعنی د هغې دغه وکړي نسبت وکړي. نو الله پاک فرمایي چې کوم خلک چې زهار کوي منکم له تاسو نه من نسائهم د خپلو ښځو سره ما هن امهاتهم نه دي دوی میاندې د دوی په حقیقت کې یعنی په حقیقت کې خدا د دوی میاندې نه دي. ان امهاتهم الا اللائي نه دي میاندې د دوی مګر هغه چې ولدنهم زیږولي یې دي دوی. یعنی دوی اصلي میاندې خو هغه دي چې چا نه دی پیدا شوي دي. وانهم لیقولون او بېشکه دوی وایي منکرا نامعقوله خبره من القول خبره وزورا او دروغ. یعنی دا خو یو دروغ خبره ده کنه چې ته زما د مور د شا غوندې په ما باندې نو ښځه خو داسې نشي کېدی. هغه خو مور ده د هغې نه خو پیدا یې هغه خو الله پاک یعنی محرماتو کې چولی دي او دا ته په خپله په ځان باندې حرام کې. وان الله لعفو غفور او بېشکه الله معاف کوونکی او ډېر بخښونکی دی. یعنی الله سبحانه وتعالی مسلمانانو ته تسلي ورکوي که چېرې تاسو داسې خبره وکړه نو د هغې دپاره الله سبحانه وتعالی څه د زوررې په طور باندې چې انسان دا خپل یو یعنی دغه عادت نه جوړوي نو څه احکامات نازل کوي څه جرمانه غوندې کوي خو په انسانانو باندې په مسلمانانو باندې. نو خو لیکن دا چونکې د ګناه کار دی د الله حکم هم پکې مات کړی دی نو د دې ازاله خو الله سبحانه وتعالی په دغه کفاره باندې خو بس تا صرف هغه ښځه تا ته حلاله شي. لیکن دا تا چې کوم د ګناه خبره د خولې نه ویستې ده چې ښځې ته د مور نسبت کړی دی نو هغه الله معاف کوونکی دی. والذین یظاهرون او کوم خلک چې زهار کوي یعنی میاندو ته د ښځو نسبت وکړي من نسائهم خپلو ښځو سره ثم یعودون بیا دوی واپس شي لما قالو له هغه څه نه چې دوی ویلي دي. یعنی کومه وینا چې دی وکړه د هغې نه اوس واپس کېږي او بیبي سره بیا میلاویږي فتحریر رقبة نو ازادول دي یو غلام من قبل ان یتماسا وړاندې له دې نه چې دوی دواړه یو بل ته لاس یوسي. یعنی بیا ښځې ته د نږدې کېدو نه مخکې به ته یو غلام ازادی چا هم چې داسې خبره وکړه. ذلکم توعظون به
هم په دې خبره تاسو ته نصیحت کولی شي. والله او الله سبحانه وتعالی بما تعملون خبیر، په هغه څه چې تاسو یې کوئ خبردار دی. فمن لم یجد فصیامو، نو څوک چې بیا نه مومي غلام، نو روجې دي شهرینې د 2 میاشتو متتابعینې پرله پسې، وړاندې لدینا من قبلې، وړاندې لدینا چې ان یتماسا دوی دواړه یو بل ته لاس یوسي، یعنی یو ځای شي. د دې نه مخکې که چېرې فرض کړه یو سړي طاقت نه وي او هغه سره غلام نه وي یا پیسې ورسره نه وي، نو بس بیا د 2 میاشتې مسلسل پرله پسې روجې ونیسي. خو دا به د یو ځای کېدو نه مخکې نیسي. بیا الله پاک ګوره څومره زبردست ذات دی، په موږ باندې احسان کوونکی مهربانه ذات دی. الله پاک بیا فرمایي فمن لم یستطع، نو څوک چې داسې ونه کړی شي، یعنی د چا چې دام طاقت نه وي، فاطعامو، نو طعام ورکول دي 60 مسکینا، 80 مسکینانو ته. بیا که چېرې فرض که غلام هم نشي ازادولی، 2 میاشتې روجې هم نشي نیوی، کمزوری دی، بیمار دی، یا بس طاقت نه لري، بس مطلب دا دی چې دغه استطاعت نه لري چې زه 2 میاشتې مسلسل روجې ونیسم، نو الله پاک فرمایي چې بیا دې په 80 مسکینانو باندې روټۍ وخورئ، او متوسطه روټۍ. او بل لارې چې کوم یعنی مونږه د اخترونو د پاره سرسایه مقرر کړی، د هغې مطابق ورکولی شي یو مسکین ته یو هغه سرسایې په برابر باندې پیسې یا غنم وغیره چې کوم په هغې کې ذکر فرمایلی دی. ذلک لتؤمنوا بالله ورسوله، دا ځکه چې تاسو ایمان وروړئ په الله پاک باندې او د ده په رسول باندې. دا ځکه الله پاک دا هغه که چې الله په خپل بندګان ګوري چې دوی زما حکم مني او که نه مني، په صحیح معنو کې د ایماندار دي که نه دي. وتلک حدود الله، او دا حدونه دي د الله پاک. وللکافرین عذاب علیم، او کافرانو دپاره عذاب دردناک دی، ځکه چې هغوی خو بلکل انکار کړی د الله پاک نه او د هغه د حکمونو نه. نو دا حدود دي د مسلمانانو لپاره، چا چې ایمان وروړو نو هغوی به دې حدونو باندې قایم وي. که داسې د خولې نه وخته نو دا 3 واړو کارو کې چې کوم هم ورته اساني هغه دې وکړي، بیا د هله ښځې له نږدو کېږي. بیا الله پاک فرمایي ان الذین یحادون الله، بېشکه کوم خلک چې مخالفت کوي د الله پاک ورسوله او د رسول، کبتو کما کبت الذین من قبلهم، دوی به ذلیله کړی شي لکه چې ذلیله کړی شوي وو هغه خلک چې له دوی نه وړاندې وو. وقد انزلنا، او بېشکه نازل کړل مونږه آیات بینات، آیاتونه واضحه. وللکافرین، او کافرانو لپاره عذاب مهین، عذاب دې رسوا کوونکی. یوم یبعثهم الله جمیعا، پکم ورځ چې به دوی را پاسوي الله سبحانه وتعالی ټول پټول. فینبئهم، بیا به وښایي دوی ته بما عملو، هغه څه چې دوی به کول. احصاه الله ونسوه، سنبال ساتلی دی الله پاک دا ټولې خبرې. ونسوه، او دوی هیر کړي دي دا ټولې خبرې. والله على كل شيء شهید، او الله پاک په هر څیز باندې ګواه دی. یعنې دې کې یو دې طرف ته اشاره ده که یو انسان داسې خبره وکړي او دې په هغې باندې بیا غلی پاتې شي او بس دا کار ونه کړي، نو الله سبحانه وتعالی سره خو دا خبره لیکلې ده. لہذا که دې ډېر دغه وکړي
او د حدود باندې قائم پاتې نشي او د داسې ونه کړل چې څنګه الله پاک فرمایلی کوم حکم فرمایلی چې غلام آزاد کا یا مسکینان شپېتو مسکینانو باندې خوراک وکا یا 2 میاشتې پرله پسې روجي ونیسه د کې یو حکم ونه منلو نو بیا به چې کوم دی نو دغی فرمایي په احادیثو کې دا خبره راغلی ده چې کله دا واقع وشوه نو رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم دغه صحابي بیا راغوښتو اوس بن ثابت رضی الله تعالی او د بیبي خوله هم راغوښته او هغه ته وی چې او وېدا یو بوډا سړیو سپینګیره سړیو ضعیف سړیو نظر بصارت هم پورا کار کولو کمزور نو د چې کله راغوښتو نو ورته وی چې خاطر داسې کار وکړه چې یو غلام آزاد کا نو ورته جواب کوي وای چې یاره جی ما سره خو غلام نشته او نه استطاعت لرم چې غلام واخلم او بیا یې آزاد کړم نو بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بیا 2 میاشتې روجي ونیسه او ته وی چې یو وخت روټه نه خورم نو زما بس نظر بیا نه لګي او 2 میاشتې به څنګه روجي نیسم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نو فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بیا فرمایل چې بیا شپېتو مسکینانو له یعنی دعوت ورکړه هغې باندې روټۍ خوراک څښاک وکړه نو هغه ورته وایي چې زه په خپله څه نه لرم نو د ځان دپاره دومره څه نه لرم چې یعنی مطلب دا دی پوره په مړه ګېډه روټۍ وخورو مونږ ټول ټبر نو زه به نور چاله څنګه جي ورکوم ما سره خو هېڅ درک نه لګي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې پیسې او دغه کې او بیا صحابو ته اعلان فرمایلو بیا هغه هم هغه لپاره جمع کړ او شپېته مسکینانو هغه دغه چې کوم دی نو پوره کړه د لپاره او هغه په شپېته مسکینانو باندې بیا ویشل او د غاړه خلاصه شو د بیا دغه شانتي بیبي سره یعنی یوځای شو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي او زموږ او تاسو د نجات ذریعہ د ناستو ګرځي الله سبحانه وتعالی دې که په دې کې زمانه څه کمې زیاتې په معنا او مفهوم کې شوي وي نو په وینا کې رانه څه خبره زیاتې شوي وي نو یا الله د هغې مغفرت وکړي او یا الله موږ نه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران شفایابې کوي څوک قرضداران د قرضونو نه خلاص کوي د چا څه شرعي حاجتونه یا الله د خپل غیبي خزانه ورته پوره کوي د حق حلالو د رزق فراخ سبب د ټولو مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې وفات شوي د ټولو مغفرت وکړي او مونږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي په آخر کې مو داسې مشانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم